مونږ په څه خبره تکبر کو. یو ځل کتابونو لیکلي دي وی رب ذوالجلال د حضرت عزرائیل علیه السلام نه تپوس وکړو چې ته خو د خلکو نه روحونه اخلي، چېرته دې په چا رحم هم راغلی دی که نه؟ وی یا الله په 2 کسانو مې ډېر رحم راغلی. وی کم کم دی؟ وی یو هغه زنانه چې په کشتۍ کې ډېرې خلک ناست وو، په سمندر کې لګیا و سفر یې کولو، طوفان رالی، کشتۍ واوړېده، ټول خلک ډوب شو، هلاک شو. یوه حامله زنانه د ماشوم بیماره وه او د ولادت وخت یې نږدې و، د یو لرګي په واسطې سره په لرګي پرته وه او دکه لرګي باندې د سمندر په منځ کې د دې بچی وشو، ماشوم وشو، هر طرف ته مرګ مرګ دی، بیا د ولادت وخت او بیا وړوکی ماشوم. وی په دغه وخت کې الله ته حکم وکړو چې لاړ شه د مور نه ول روح واخلو. چې ما د مور نه روح واغستو، په دکې ماشوم مې زړه ډېر ودردېدو چې د دې ماشوم به اوس څه کېږي. الله په خپلو کارونو ښه پوهېږي، خو یا الله زما په زړه کې دا رحم رالو چې د دې ماشوم به اوس څه کېږي. وی دویم هغه کس یو شداد بادشاه په نوم باندې یو کس تیر شوی دی. د وخت علماو نه د جنت تعریفونه واورېدل چې الله داسې جنت پیدا کړی دی، داسې به پکې حورې وي، دا نعمتونه به وي. نو تکبر راواغسته چې زه هم په دنیا کې داسې جنت جوړوم چې د الله د جنت په مقابله کې وي. نعوذ بالله من ذلک. او حکم یې وکړو چې په مخ د ځمکه چېرته سونا چاندي جواهرات دي راجمع کړي. د وخت بادشاه او دا عزم یې وکړو چې څو پورې دا جنت پوره شوي نه زه به دننه نه ورځم. نو کلونه تیر شو چې کله د ده د سوچ مطابق هغه جنت او باغیچه تیاره شوه، نو دا په خپل اس باندې ناست و او هلته انټري کېده، ورننوتو، یو عالیشان ځای جوړ کړی و چې کله اولنی قدم ایښودو، یا الله تا ما ته حکم وکړو چې لاړ شه روح دې واخله چې دننه پکې خپم کښېنوي. وي په هغه باندې مې لږ زړه خفه شو چې لږ خو یې لیدلی وې، دا شان او شوکت ځای جوړ کړی دی چې لږ خو یې لیدلی وې. وی رب ذوالجلال ته وفرمایل چې په یو کس ته 2 پیره رحم راغی. دا شداد دا اکه ماشوم چې په ورکوټیواله کې د مور نه روح اغوسته. حیران شو، وی دا کزه نه د دې ماشوم حفاظت وکړو، غټ شو، بادشاہت هم ورکل، قوت، طاقت، مال، اسباب، شهرت. نو دکې ماشوم چې کله غټ شو نو د الله په مقابله کې د جنت جوړولو فیصله وکړه، تکبر را په مخه کړو، نو بیا داسې حالات هم. نو که انسان سره ډیر مال، دولت، شهرت، طاقت دی، خو چې کله د تکبر په جامه کې ننوتو کوشش وکړو، ګورې ذلیل او رسوا کېږي. شیخ سعدي رحمه الله خپل زوی ته نصیحت کوي، تکبر مکن زینهار پسر که روز زدستش درهی بسر. تکبر زدانا بود ناپسند، تکبر آیت معنی ہو شمن. د فارسی اشعار دی، اے بچیا تکبر مکوا، دا تکبر بدی اورز پڑ مخرا لڑے، ذلیل اور رسوا بدی. تکبر دا سے شے دے. ددی وجنا حدیث مبارک کی راضی من تواضع للہ رفعه اللہ. سوک چې عاجزی اختیار کی الله رب العزت بلندی ورکړي، د خلکو په زړونو کې د عزت وي، مقام وي، مرتبه وي، خلک ورسره مینه محبت کوي، ولې د ده په زړه کې د الله خوف پروت دی. ومن تکبر وضعه الله. او څوک چې لوی اختیار کوي نو الله یې بیا ذلیله کوي، رسوا کوي. نو د خپلې زندګۍ نه د تکبر دا سوچ وباسو، ورنه دکه ذلت زمونږ مقدر دی، کم چې د فرعون او د حامان او د نمرود تیر شوی. عاجزي، لوی لوی خبرو نه ځان وساتو. د یو غریب په مخ کې یو صحابي رالو، جی کو یو انسان ښکلي لباس اچوي، ښکلي کپړې اچوي، ښکلي پیزار اچوي، دام تکبر کې راځي؟ وایي نه،